ملګرو سلامونه کوم. امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې، الله هم خوشحاله او آباد ساته. نو زمان له پکې راځي او د کیمرې نه ډېر زیات الرجیک دی، خو خوا کې را سره ملګري ناست دي. اجي صاحب را سره نوخار دی، دا را سره جهانګیري دی، او نور را سره شب قدر ملګري دي، یاسین دی، ورسره خپل ترورزي دی ورسره. خو زما مطلب سره پته درته ګرانو کتونکو، مطلب مې دا دی چې غټې روجې د 400 دی که نه، وایې دی دا ګوته چې داسې توکې که نه، دا ګورئ چې په دې ځای کې چې کوم دی نو په کوم انداز کې دغه کېږي، پخېږي که نه. تاسو به چېرته د ملګرو مو وخوړئ او څه بل شان ذایقه د غټو وریجو. نو خدای پاک موږ به ځای سعودي ته هم راولي، نو څه کوې یاره. ډېر ملګري ګیله کوي، وایي ته ترې مزه ډېر اخلې، نو د دې په وجه باندې د هغې. خو ډېر خلک وایي ایوب خان غټې وریجې، نو غټې وریجې دا وګورئ، دغه ته وګوره، رڼا لایټ داسې دغه نه دی که دا په دې ګوته چې روچتی که نه، دا ګوته داسې په دې کې دا غوښه یې پکې دومره اچولې ده. د قصاب دوی چېرته لیدلی وایي، موږ تر اوسه قصاب ونه لیدل دلته کې. هغه دلته قصاب وي که نه؟ ها ډېر ذایقه دارې دي. ما چې د خپلو کتونکو سره شریک یې کړمه چې هغوی هم را سره وخوري. تاسو خو خوړئ که نه؟ دا ورته مزه واخسته چې لا حرم ته لاړ شي او حرم نه راشي او بیا د غټې وریجې پرتې وي په پلیټ کې. دا نو غټه کاسه راته اډه کړې ده. ما سم ملګري وو که نه، دې ملګرو خوړلې ده، او یا په مسافرو مې خوړلې وې، او خو نږدې څوکي نو ولې راتلی شي. او اعتماد ټریول په 3 سټار هوټل کې وو، او ملګري خو خوشحاله دي. خو غټې وریجې چې کوم دی نو دا د جانو مړه بس خدای پاک یې ورکوي. او دوی سره دی یاسین، او یاسین دی د شب قدره. دا مشرانو زړه یې داسې ګټلی دی، ځوان دی، مورکۍ راوستی ده، خدای پاک دې هغوی مړه قبوله کړي. او زمونږ سره څو ورځې چې تېرې شوې، زمونږ یې ډېر قدر وکړو، الله دې دې قدر وکړي، ډېر عزت یې راکړه. او بل د جهانګیري رور دی، هغه روان دی، په هغه مو خوړې. حاجي صاحب را سره ناست دی. او بله خبره ته وکړم، ګیر چاپېره مې ټول پي ټي آی والا ناست دي، ولې؟ خو دا شعوري پي ټي آی والا دي. شعوري پي ټي آی والا پېژنې که نه؟ دوی به سره باز کوي، تا به قایله کوي. نو ملګرو په دې وټونو به جګړې نه کوو، هېڅ هم ترې نه جوړېږي. خو موږ یو بل ته کنځلي وکړو که نه، نو موږ له دې لیډرانو د کور نه نه راځي چې څوک زموږ ملک سره مخلص وي، خدای دې راولي. او چې څوک مخلصه نه که نه، نو په دې حرم کې ورته ازار کوم. دوی د نور هدایت هم نه دی پکار. زه وایم چې د پاکستان د سیاسي لیډرانو او دا غداران بیروکریټ دا ټول په پړو تړم او سمندر ته وغورځوم او په کبانې وخورم. دوی په ګوره په دې ګرمۍ کې چې کوم دی دوی کوټونه اچولي، او موږ چې کوم دی نو نن اوورسیز ولې پاکستان ته نه ځي؟ پته ده چې د خپلو بچو غم دی، د خپل ګاونډ ورسره غم دی، د غریب ورسره غم دی. خو دلته کې ریال په چورس چې دی نو یې دی که نه، دې به دلته څونه خوري؟ د خپل بچو نه به یو مسافر څونه زیاته خوري؟ نشي خوړی. همدا پیسې دې پاکستان ته لیږي، نو د دې پیسو په پاکستان کې هېڅ حیثیت نشته. نو دا د دغه حکمرانانو کار دی. دې طرف ته توجه کې وي پاکستان وي سره زر او سپین زر پکې دي، او بلکل پکې دي. خو هغه د بلوچستان سره زر هم چې کوم دي هم دوی ګاڼه کړي دي. بیا زمونږ پښتونخوا اوس مې خبر کته وي د پاسپورټ کاغذ په پاکستان کې ختم شو. دومره خلک روزاني حسابه سره راتښتي، دا پاکستان دی. ښه دا دې حکمرانانو ته اټۍ جوړه کړې ده، سټی پکې کوي، خو کرسۍ ورته میلو شي نو ایسار شي، خو میلو نه شي، بیا به خرمل ته راتښتي. غټې وریجې مو سره خورم، دا دې خبرو سره ډېرې ښې تېرېږي، ځکه دا ذکر مې کوو. نو په پښتونخوا کې معدنیات پیدا کېږي. راشه درته مومندو معدنیات وښیم، یا د باجوړو یا د وزیرستان، داسې کاڼې پکې پیدا کېږي
چې په حرم کې کم کانې لګېدلې که نه دا هم د پاکستان دی بیا د پښتونخوا دی برید په پاکستانیان ته وایي زموږ د پښتنو کاڼی یوه ګیس پیدا کېږي هغه به بجلی زمونږ ده او هم نه لیده بس پاکستان کې بسر شمیر د 10 پورین سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 او پښتونخوا کې بیا بجلی تلی چې هغه سو کنه کور کې پروجم ځان له پکشتونه غستو هغه مله دی بجلی والا د وجه وسو خلا بل خبره وره جمعات پسې د ټي وي بیل لازم پکې سلیما لګولي جمعاتونه کې تاسو وړاندې خلک دي په جمعات پسې مرا پسې د ټي وي بیل را لګي د بجلی بیل نه غونډه ټیک جوړ کړی دي او بسر سبا کې را لګي دا مې په دې پاک ځای کې د خبرې ځکه کولې چې پاکستان حقیقي تصویر چې کوم دی هغه دغه دی چې د حکمرانانو ته جوړ کړی دی بیروکراټ مالدار دي حکمرانان مالدار دي غریب خلک چې کوم دي هغه کې اخیری لکیر نه کوشو نو بس مونږ خو تیر کړه لګه پاتې ده خدای پاک دې نمره قبول کړي نور دغه عمل کې نه دی مریم نه کنه په دوی باندې وی په ظالم قوم باندې ظالم باچا نازل کیږي نو چرته په دې باچا باندې عذاب رانغي بس په قام برازي جوازونه داسې پیدا کړي لکه ډیلیوري چې کیږي په دې هسپتال کې کنه نلته باندې نرس لګي په موبایل کې بي ماشوم په باتروم کې شو ير د الله ته منظور و نور په دې دنیا نه خود الله ته منظور و چې تل ته به غوړې سره ناس وي اصل کې روج دونه مزه کړی دا ما نه بګي خبرې رشي تاسو سره مزم چې هغه روج یو دې ټیم ته وګوره پاکستان کې خونی مشپه ده دلته وختي دي دا نعمتونه دلته ملاويږي اړي او غړ نعمت ته پته شته دغه سړي بازار ته نه مقام په دې کمره کې ملاويږي اړي هغه نو اجي څه دسه ده کنه د مل نه یو کوم نه چې رقم دغه جوړ کړی دی کنه نو ما ورته بړل خیره کی زوی مکنه چې یو وټړم په پړو او سمندر ته وګورم او د کبانو خوراک یې چې دام کرشکړی نه کنه دا عمل نه سمېږي چې کوم دغه وی تراشه د سعودي د الته وګوره دلته خپل قامه چې کم دینو هغه مستفید کو هغه اسی بوتل کې ناست 4000 او 5000 ریال به اخلي زمون مزدور چې کم دی داغه دلته کې بد خال دی د دې لپاره څوک مو आवाज نه پورته کوي دی خلکو په دی باندې بالکل چپ کړی دا سر به شانتینی دون غټ سکل دی وسره تعلیم ابتا هغه بدل دکی په دې غرونو کې لګیاوي په ډېر بد خار کې د بچونو یوش په بار تیرول ډېر ګرانه ده دا د مستین نه راغلی د مسافرای چې کوي متاول په ملک سور کول کنه نو دې سره راتل دلته کې چې دې ملک به په دې غرونو کې به کار کو دا صرف تاسو ته لاس نو ملګرو اصل کې دا د غټو روجو مال دا مقرره کړه په لومړي ځل باندې زه خبرې کوم ځکه چې بس زم پرواز کوم خپل ملته مې خدای په خیر ورسېږي جنت البقیع کې مې دعا وکړو د الله نه مې وخت چې خدای دلته د قبر زیاره کې بچ لاړ نشم خو زمون قسمت چرته دی نو بیا به دغه ملته زو دغه ریبه وخو دا تاویل ماویل ولا کنزل اولاد بده به بیا وي اجاز خان څنګه لې اجاز خان دواګانې ورته کوخه او په دې ځای کې د پاکستان د حکمرانانو نه د نوم حکمران نه ښه یو دوه نه د نوم حکمران نه دی وخت کې مې داړه د څه خپه دي واړه مې ورته ازار کوي چې ته خدای قبول کړه څه پته لګي یا سي مرز پیو لګي کنه خدای دې په مرز ولګي دې د هدایت دوام نه کو کنه چرته کې چې کوم دي دوی نه وي چې په سټیج بودريږي او موږ به خدمت کوو موږ به دا کوو موږ به دا کوو چرته د میاشتې دا چې دې پرې به تنخواه نه علم او چې پی ډي ایم ولا راغلو دوی کې ماته دی وایي کنه چې تنخواه نه غسته
چې مل دیوالیه دی، مل دا دی، مل کاغه دی، په کار وکنه چې تنخواګانې نه اخستې دا به موږ ته پیدا را وکنه. مړه نور به دروغ مو وایې ربانې مه ډرامې هم شروع کړي دي قام سره. او قام ته دا خبره کومه په وټونو چې هسته جګړې مه کوئ چې چاله ووټ ورکوې ورې کې وله څوک هم خوښ یې هغوی له ورکوئ. پاکستان کې د عوامو د رای احترام نه کېږي، نو ولې په معتبر یو بل سر روان شو یار؟ څه چل دی؟ پلانکې ښه دی پلانکې ښه دی بس یو سړی درته وایي دې ښه دی وی ښه دی یار ووټ چې نه هغه ځای کې صرف تی بل څوک نه والله وي چې چا ته چې هغه ته یې واچوه. او مسافر وروڼو ته دا وایم چې زما خو وروڼو ډېر سخت ژوند تېروئ، ډېر په سختۍ سره دې خبرو نه روزئ چې څوک هم خوښ یي هغې نه تاسو څوک هم نشي منع کولی. خو خاصه توګه باندې په سعودي کې پرون ما ته یو کس کال کو د سعودي نمبر یم د اوس په دې دیره کې دلته کې ما سره دلې پنځه شپږ مسافر ناست هغوی له ځان نمبر ورکومه خیر دی. نو هسې بیا څه په کنځلو شو نو ما یې سرې ته جوړ کړل نو ما چې دی زه داسې ځای کې یم ستا نه ما له ښه کنځلې راځي و دې ځای کې درته نه کوم دلته کې دې ما ته د ژوند پته ده چې څنګه یې تېری او لګیا شو نه توره ګناه نه سپینه ګناه. نو ملګرو غټې وریجې دي 400 او ما ته خدای پاک دلته هم رارسوي انشاءالله. خو رمضان کې ژوندی وم او داسې پخ کړي دي ملګرو که نه چې داسې زمونږ په ځای کې دیګمار هم نشي پخولی. قسم په خدای دا دې رور سره دونه غټ سکیل دی دا چا چې دا وریجې پخ کړي دي دې چې زه بوتلم نه دې ما بوت او یو هلته مې ولې اشتهار وکړه که نه د ودونو به پې دومره رشي دومره زمونږ د شب قدر او د تنګي خو تاسو ته پته ده بټیاران ډېر مشهور دي ډېرې ښې پخ کړي دي چې ویډیو څونه اوږدېږي زه به روجه ډېره خورم او چې روجه ډېره وخورم نو بیا به ما ته مسله کېږي نو ښه دا اجازه درنه اخلم. او دا ملګري درته بیا یو نظر ښیم داسې دا حاجي صاحب ډېر مینه ناک انسان دی دا بل رور دی راسره جهانګیري دی او مسافري یې ډېره وکړه خوشحاله په دې دی چې روان دی او میړه مې هم دلته ده دا هم شب قدر دی یاسین رور چې کوم دی مورکۍ راوستې ده ګوره مور له چوټي وکړه او د مور او د پلار مخ ته کتل چې کوم دی نو دا کعبه ده که نه او دا هم د اجر او د عمرونو د ثواب ورکوي. نو ده دا ګټه وکړه چې دا بل رور دی او دا بل رور دی او هغه ځای کې سوختې دي او دغه حاجي صاحب ته نه رالم حاجي صاحب به تا نه رالم ښه او شیخ صاحب هم را رسېدلی خو ژوندون انشاءالله سبا به هغه سره ملاقات کېږي. نو اجازه درنه اخلو مننه خوشحاله او باد